حضرت مولانا مفتی عبدالستار مروت صاحب هغه درې وظایف خایلی دي او درې وظایفو کې په ریکارډینګ کې نه راغلي چونکې په هغه ټیم کې د موږ کیمره مینی وه او هلته د موبایل د خرابېدا د وجې نه د ساوند د خرابېدو د وجې نه چوپ شوي نه دي خو بعضې ملګرو ډېر کوشش کړی دی او ما ته بار بار وویل چې هغه وظایف هغه مونږ ته وښایه زما عزتمندو کوم انسان اولاد نافرمانه وي د چا اولاد وینه یا د چا اولاد نارینه نه وي یا هر قسمه د اولاد مسله وي او یا چا وده نه وي نو اولاد به یې مړه شي د دغو تمامو د عباداتو دپاره د تمام سول دپاره حضرت مولانا مفتی عبدالستار مروت صاحب هغه یې هغه دا وظایف وښایي بله ورځ چې د فرض لمانځه یا په تمامو لمانځونو کې د درود شریف نه بعد په آخري قاعده کې آخري کې درود شریف وي که هغې نه بعد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دغې دعا نه بعد یا ته مخکې یوه خبره ده یا ته مخکې یا ته بعد نو دغه وظیفه دې کوي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما دا سړی به چې کوم دی الله پاک بیبي ورکي الله پاک اولاد ورکي او دغه اولاد به یې نافرمانه هم نه وي که چا دا وظیفه وکړي نو دغې وظیفې دپاره دا ملګري کوشش وکړئ چې سره شیر یې کوئ مخکې ورسوئ ډېرو خلکو یې مطالبه کړې ده چې هغه وظیفه مونږ ته راورسوئ نو الله تاسو ټول خوشحاله کړي هغه وظیفه دا یوه دا ده یوه په نیکسټ ویډیو کې وي هغه مې